السلام علیکم ډیر ویورز ویلکم ټو مای چینل. په نننۍ ویډیو کې به موږ پیډاګاجي خپل کوم پلی لیست چې دي هغه به مخې ته بوځو. ټرای کوو چې په نننۍ ویډیو کې 50 موست امپورټنت پیډاګاجي ام سی کیوز چې دغه پښتو ژبه کې بالکل په اسان الفاظو کې ایکسپلین کوو. موږ سره اوس یې ویډیو چې دغه تر اخره پورې ګورئ. اولنی نمبر ام سی کیوز دی زموږ سره چې the more often a particular ability is used the dish it become. زموږ سره وایي که یو پارټیکولر ابیلیټي یو خاص ابیلیټي ده هغه څومره هم استعمالیږي نو هغه بس هغې سره د استعمالولو سره سره به هغه څه کېږي سټرانګر کېږي. به زموږ سره سی نمبر آپشن په دې کې ټیک آپشن دی د use the stronger it become. ټیک شو. بل زموږ سره 102 نمبر کوېسچن دی چې the conclusion of a deductive argument is. موږ سره ډیډکټیو هغه چې دی ارګومنټ د هغې کنکلوژن چې دی به زموږ سره سارټین مطلب هغه به یو نه یو خالي سپیکس او یو باندې. ټیک شو. بل زموږ سره دی چې 130 دا 103 چې دی چې the reasoning in which the given statement are viewed is supplying strong evidence for the truth of the conclusion. موږ سره یو ریزنینګ دی چې په هغې کې موږ کنکلوژن سره strong evidence چې دی هغه د ایډ کوو نو دغه ته موږ څه شی دی ته موږ انډکټیو ریزنینګ ورته وایو. څه شی ورته وایو؟ انډکټیو ریزنینګ مطلب موږ سره یو ټروت دی یو رښتینی یو خبره ده یو څیز دی هغې ته موږ نور څیزونه چې دي یو strong evidence چې دی هغه ورته څه کوو سپلای کوو نو دغې ته څه شی وایي انډکټیو ریزنینګ ورته وایي. ټیک شو. 104 چې دی the person is influential communicator. یو پرسن چې دی هغه زموږ سره influentially صحیح communicator دی خو په کم شرط باندې if his communication is very clear چې د هغه communication چې دی هغه صحیح رابطه یا ورته موږ څه وایو د هغه communication skill چې دی هغه صحیح ډېر زیات کلیر نو هغه کس ته به موږ influentially communicator وایو. ټیک شو. بل کوېسچن دی زموږ سره چې generally student like those teacher who هغه سټوډنټان چې دی هغه ټیچر خوښوي چې په کم کې کم کوالټي نو زموږ سره remove the difficulty of the subject. په یو سبجیکټ کې تا ته څه ډیفیکلټي راغلی ده او هغه ټیچر یې څه کوي ختم کړي نو دغه ټیچر چې دی نه دا سټوډنټ چې دی ډېر زیات څه کوي خوښوي. ټیک شو. 106 نمبر چې child development is marked by interrelated process which one is not one of them. په دې کې زموږ سره child development چې دی وایي هغه زموږ سره interrelated process دی خو دا لاندینی چې دی په دې کې سره یو سیس چې دی هغه په دې کې د دې چایلډ ډیولپمنټ کې څه کار نه ورکوي. نه زموږ سره څه شی دی موټیویشن چې دی چایلډ ډیولپمنټ کې څه کوي څه کار نه ورکوي. ټیک شو. 107 نمبر چې what type of class climate you would prefer. مطلب ته به کم قسمه کلایمیټ چې دی هغه به څه ته خوښوې مطلب پریفر کې نو زموږ سره څه هایلی انټریکټیو and self discipline class. highly interactive مطلب دا چې هغه به یو بل سره څه کوي انټریکشن به کوي یو بل سره به ډسکشن کوي او ډیسپلین چې دی هغه به برقرار ساتي نو دغه کلاس چې دی هغه هر سړی چې دغه څه کوي پریفر کوي. ټیک شو. 108 نمبر کوېسچن چې developing new rule and principle on the base of given fact and information in memory. تاسو سره په میموري کې انفارمیشن دی د هغې په بیس باندې تاسو نیو رولز او پرنسپل ډیولپ کوئ نو دغه ته څه شوی دی ته جنرالایزیشن وایي. دا ډېر امپورټنټ کوېسچن دی. ټیک شو. په 3 ټیسټونو کې چې دی نه دا راغلی دی نو دې ته څه شی وایي جنرالایزیشن چې دغه په پښتو ژبه کې وپېژنئ. جنرالایزیشن موږ څه ته وایي چې ستا سره په ذهن کې ستا په میموري کې څه نالج دی څه فیکټ دی او هغه ته څه کې اپلای کړي او نیو رولز او پرنسپل په هغې باندې څه کړي جوړ کړي. ټیک شو. 109 نمبر چې what should teacher do before teaching the lesson. یو لیسن دی یو سبق دی هغه چې ټیچر چې دی سټارټ کوي شروع کوي نو د هغې نه مخکې به څه کار کوي نو ډي نمبر اپشن زموږ سره ټیک دی چې he should tell the main objective of the lesson. دا کوم لیسن چې دی د هغې مین objective چې دی هغه په کار دی چې دا ټیچر چې دی نو اوله کې څه کړي وښایي. ټیک شو. بل کوېسچن دی 110 چې which of the following is not the part of educational technology. کوم یو څیز چې دی زموږ سره د ایجوکیشنل ټیکنالوژي حصه نه ده نو A نمبر زموږ سره دی چې use of motivation technique in class. دا زموږ سره د ایجوکیشنل ټیکنالوژي حصه ده. B نمبر چې construction of measuring instrument for the evaluation of instructional outcome. بل C نمبر چې دی نه دا زموږ سره حصه نه ده د څه شي د ایجوکیشنل ټیکنالوژي حصه نه ده. comparison performance of two different classes or schools. ټیک شو. دا چې دی د comparison چې دی نه دا زموږ سره د ایجوکیشنل ټیکنالوژي چې دی د هغې حصه نه ده. ټیک شو. 112 چې دی زموږ سره چې which of the following purpose is served by lesson plan. کوم کار چې دی هغه لیسن پلان کوي نو هغه زموږ سره دا ټول کارونه کوي. psychological teaching is possible. psychological teaching is possible. بل زموږ سره B نمبر چې searchable learning environment can be created in the class. دا هم زموږ سره لیسن پلان کوي. بل زموږ سره چې teacher can strict
to his content نو دا هم زموږ سره د لیسن پلان کار دی डी نمبر اپشن زموږ سره ټیک اپشن دی دا زموږ سره ورک یا فنکشن اف لیسن پلان دی یا پرپز اف لیسن پلان دی ټیک شو بل زموږ سره دی چې 113 چې which of the following strategy is most suitable for introducing a lesson یو لیسن دی هغه موږ انټروډیوس کوو نو د هغې لپاره د ټول نه بهترین دغه چې د strategy هغه موږ کومه suitable strategy ته هغه موږ فالو کولی شو نو questioning مطلب دا چې ته یو ټاپک شروع کې یا فار ایگزامپل ته فوټوسنتھسس شروع کې نو د فوټوسنتھسس په باره کې به ته اول څه وکړې یو څو کوېسچنې به وکړې چې یاره بوټي خوراک څنګه تیارې خوا دې خوا نو دغه کوېسچنینګ چې دی نو دا زموږ سره چې نیو ټاپک چې یا نیو لیسن چې ته انټروډیوس کړې نو د هغې دپاره به اول څه کوې کوېسچنینګ وکړې ټیک شو 114 نمبر چې پرپز اف ایوالویشن پیس اف ټیچینګ از د ایوالویشن چې دی د هغې پرپز زموږ سره څه شی دی نو ټو نو وټ ایکسټینټ objective or realize بل زموږ سره ټو نو د short coming of the teacher or to know the effectiveness of strategy ټیک شو زموږ سره څه डी نمبر اپشن چې دی دا زموږ سره ټیک اپشن دی صحیح شو 115 چې which of the following is the best method of study child behavior چې کله ته د یو children behavior چې دی هغه سټډي کې نو هغې دپاره وایي بیسټ میتھډ کوم یو دی نو هغه پرسنل سټډي میتھډ دی ټیک شو پرسنل سټډي میتھډ دا چې ته پرسنلی هغه چې دی هینډل کړې ټیک شو بل زموږ سره دی 116 چې ایټیټیوډ چې دی نو زموږ سره اوورټ هم کېدی شي او کوورټ هم کېدی شي ټیک شو بل پرووایډ بیسک فار انډیویجوال ډیفرنس بل زموږ سره بی د measure of cultural difference او individual difference او بل زموږ سره attitude چې دی نو هغه زموږ سره کوورټ هم کېدی شي او اوورټ هم کېدی شي دا اوورټ چې دی نو د دې نه زموږ سره مطلب دی ویزیبل یا ورته موږ څه شی وایو ښکاره ورته وایو ټیک شو یا موږ وایو چې اوپنلی ایکسپریس اور ویزیبل ټیک شو دا کوورټ چې دی نو دا زموږ سره څه هایډن د دې بالکل اپوزیټ لفظ دی موږ ورته وایو چې هایډن آر ډسګایز ټیک شو یا امپلیکټډ او د بل ته موږ ایکسپلیکټډ هم ویلی شو ټیک شو نو ایټیټیوډ چې دی نو دا کوورټ اوورټ او دا ټوټل سیزونه انډیویجوال ډیفرنس او کلچرل ډیفرنشیشن چې دی نو هغه کېدی شي نو डी نمبر اپشن زموږ سره ټیک اپشن دی ټیک شو 17 نمبر چې which of the following teaching aid help the pupil to study analysis and compare dates ټیک شو چې کله موږ ډیټونه کمپیر کوو نو د هغې دپاره کومه سټریټجي چې ده دا ټیچینګ ایډ چې دی نو هغه څه کوي هیلپ ورکوي د انالیسس دپاره نو زموږ سره څه شی دی ګرافس دی ټیک شو په ګرافس کې موږ دا ډیټس او وغیره چې دی نو دا کمپیریزن د هغې ښه کولی شو ټیک شو بل 118 نمبر چې ایوالویشن اپروچ ا لیسن اف لیسن planning is characterized on the ground that نو په دې کې زموږ سره کریکټ اپشن دا ټول چې دی نو دا زموږ سره no effort is made to integrate different teaching point بل بی نمبر چې it is highly structured where teacher dominate over pupil بل زموږ سره دی چې it doesn't take individual difference of pupil into account ټیک شو په دې کې زموږ سره امتیازي مطلب چې د سټوډنټ چې دی په دې کې امتیاز چې دی مطلب چاته پکې امتیاز نه دی حاصل بل چې دی دا ټیچر چې دی دا به ډومینیټ په خپل پپل باندې په شاګردانو باندې به دی صحیح ډومینیټ ټیک شو بل زموږ سره 119 چې complexity of scoring of matching type of test can be reduced by نو زموږ سره څه شی دی supplementing the match item with 4 alternative item ټیک شو نو زموږ سره سی نمبر اپشن چې دی په دې کې ټیک اپشن دی بل 120 چې guidance چې دی هغه به څه ریموو کوي نو زموږ سره پرسنل پرابلم چې دی هغه ریموو کوي سایکولوژیکل پرابلم چې دی هغه ریموو کوي او بل زموږ سره سوشل پرابلم چې دی هغه هم څه کوي ریموو کوي ټیک شو نو دا زموږ سره څه شی دی all of these چې دی زموږ سره ټیک اپشن دی بل 121 چې دی مطلب 121 3 merits of proficiency چې دی د هغې 3 merits څه چې دی approval دی reliability ده او بل زموږ سره subjective ده ټیک شو پروفیشنسي چې دا زموږ سره لیول اف سکل دی یا ورته موږ وایو چې لیول اف ایکسپرټي یا نالج ټیک شو یا نالج لیول ورته هم موږ وایو په پارټیکولر اکټیویټي کې د یو سړي چې دی د هغې د نالج لیول ته موږ څه شوی د هغه انسان پروفیشنسي ورته وایي ټیک شو نو پروفیشنسي چې ده د هغې 3 میرټس چې دي هغه کم دي اپروول دی ریلیبلیټي ده او بل څه سبجیکټیو دی ټیک شو 122 چې ګایډنس ډیفرنٹ فرام کاونسلینګ ان وچ اف د فالوینګ مینر ګایډنس چې دی نو زموږ سره د کاونسلینګ نه په څه باندې مختلف دی نو دا ټول څیزونه چې دي په دې باندې سره مختلف دی د کاونسلینګ او د ګایډنس چې دی د هغې په منځ کې ډیفرنس دی اولنی چې دی ګایډنس از ا ګروپ پروسس ګایډنس چې دی زموږ سره ګروپ پروسس دی کاونسلینګ چې دی د 1 to 1 کانټیکټ مطلب 1 to 1 مطلب یو کس چې دی د هغې په منځ کې کانټیکټ دی ټیک شو ګایډنس چې دی موستلی کور سوشل اسپیکټ ګایډنس چې دی په هغې کې به سوشل اسپیکټ دغه کېږي او په کاونسلینګ کې چې دی نو لرنینګ ته اورینټیډ دی ټیک شو بل زموږ سره ګایډنس از ا براډر ګایډنس چې دی زموږ سره براډر ټرم دی او دغه چې دی د کاونسلینګ نه چې دی نو ګایډنس چې دی هغه څه شی دی براډر ټرم دی ټیک شو نو په دې کې زموږ سره all of them چې دی डी نمبر اپشن زموږ سره ټیک اپشن دی صحیح شو 123 نمبر چې when a child respond to all women who wear black sweat because of the black sweat of her mother it is example اوس زموږ سره یو چایلډ دی یو ماشوم دی هغه یو تورو کپړو والا وومن ته چې دی نو ریسپانس ورکړي چې دا زما مور ده لکه د هغې په شان د مور په شان ریسپانس ورکړي ځکه چې د هغه مور تورې کپړې اغوستي نو دا زموږ سره د څه شي اگزامپل دی نو دا زموږ سره اگزامپل دی د جنرالایزیشن بي نمبر اپشن زموږ سره ټیک اپشن دی صحیح شو
124 نمبر چې what is the meaning of growth the growth meaning چې دی نه زموږ سره څه شی دی نو related the change related measurement او بل زموږ سره change related to result نو زموږ سره دوه A B چې دی دواړه ټیک option دی صحیح شو the able teacher is one able teacher به زموږ چاته وایو چې زموږ سره engage student in their homework دا چې دی زموږ سره هم important question دی ټیک شو دا په دوه درې پیپر کې راغلی دی نو د دې able teacher موږ چاته وایو چې هغه خپل سټوډنټان چې دی هغه busy ساتي ټیک شو بل زموږ سره basic education mean the basic education مطلب زموږ سره څه شی دی نو هغه basic of anything learning any learning چې دی چې کله موږ څه learning کوو د هغې بیس ته موږ basic education ورته وایو ټیک شو بل 127 نمبر چې a teacher must check his own unruly behavior because teacher چې دی هغه په کار دی چې خپل چې دی unruly behavior چې دی هغه څه کوي چیک کوي ټیک شو ځکه چې he is dealing with the impressible age ټیک شو هغه چې د داسې ایج سره ډیلینګ کوي چې هغه دغه نه څه کېږي متاثره کېږي ټیک شو که د ټیچر بیهیویر چې دی هغه ګډوډي نو د سټوډنټ چې دی نو د دې بیهیویر چې دی هم د دې ټیچر په شان ګډوډ کېدی شي 128 نمبر چې when student begin learning with an activity designed to lead them زموږ سره سټوډنټ دی هغه لرنینګ سٹارټ کوي په داسې اکټیویټي چې هغه لیډ دیم پارټیکولر کانسپټ چې دا دیو ته یو پارټیکولر کانسپټ ښایي یا کنکلوژن ورته ښایي نو د میتھډ اف ټیچینګ از کارډ هغه میتھډ اف ټیچینګ ته موږ څه شوی ډسکوري ورته ډسکوري مطلب په شارټ الفاظو کې دا دی چې موږ په داسې طریقه باندې څه وکړو لرنینګ وکړو چې موږ ته یو کنکلوژن او یو داسې کانسپټ راکړي چې هغه زموږ سره صحیح هغه زموږ د سټډي په بنیاد باندې موږ ته راکړی شوی ټیک شو بل 129 نمبر چې ټیچر سنټر انسټرکشن which include lecture presentation and recitation is called زموږ سره ټیچر سنټر انسټرکشن دی ټیک شو لکه څه مثالونه څه شي دی لیکچر شو یا پریزنټیشن شو او یا ریسیټیشن شو نو دا زموږ سره د څه دې ته موږ څه شوی دی ته موږ ډایرکټ انسټرکشن وای ډایرکټ انسټرکشن چې دا به ډایرکټ ټیچر چې دی هغه به سټوډنټانو ته ډایرکټ کوي ټیک شو 130 نمبر MCQ چې this is an approach where by a teacher is counselor force question to the student to allow them to explore idea that may be complex or emotionally difficult زموږ سره ټیچر دی هغه به ماشومانو ته داسې اپروچ ورکوي چې هغه د سټوډنټ چې دی ځان ایکسپلور د خپل آیډیا چې دی دا څه کې ایکسپلور کی د دې د آیډیا چې دا کمپلیکس هم کېدای شي ایموشنلی ډیفیکلټ هم کېدای شي نو دې ته موږ څه شوی دی ته فیسیلیټیټیو کوېسچنینګ ورته وایي فیسیلیټیټیو کوېسچنینګ مطلب دا چې دا د ټیچر چې دی نو دوی له دا فیسیلیټیشن ورکو دا کوېسچن چې دی فیسیلیټیټیو کوېسچن ورکو چې دوی دا څه وکړي چې دا کمپلیکس آیډیا چې دی نو دا راوباسي او یا ایموشنلی ډیفیکلټ آیډیا چې دی دا راوباسي ټیک شو 131 number MCQ چې free writing is used as a time activity to stimulate the flow up free writing چې دی دا موږ سره یوز کیږي یو time activity چې stimulate کی مطلب چې دا یو کاشن ورکی د flow up idea and words ټیک شو چې words او idea چې دا غسه کی هغه د انسان څخه هغه د هغه ته stimulation ورکی هغه ته یو کاشن ورکی ټیک شو بل 132 number MCQ چې a dish is the way is any activity that occur outside the classroom for the purpose of providing hand on experience with the object or people that only occur in certain places ټیک شو دا زموږ سره کوم ټایپ اکټیویټي ده چې هغه د کلاس نه بهر کېږي یو خبره شوه د سفر پس د پاره چې هغه هیډ آن ایکسپیرینس ورکړي د ماشومانو ته بل چې دی یا د پیپل سره هډ ایکسپیرینس ورکړي نو هغه ته موږ څه شوی هغه ته موږ فیلډ ټریپ ورته دا به موږ سره د کلاس نه بهر کېږي او بل دا څه کې ایکسپیرینس ورکړي ماشومانو ته ټیک شو یا د یو انسان په باره کې یا د یو ځای په باره کې به څه ورکړي ایکسپیرینس ورکړي 133 نمبر MCQ چې when educator travel to student location to provide instruction on topic of professional or personal interest the mode of teaching is become زموږ سره یو ایجوکیټر دی هغه ټریول وکړي د ماشومانو ځای ته لوکیشن ته ټیک شو او هغه ته په یو ټاپک باندې لیکل ورکړي دا لیکچر ورکړي یا څه انسټرکشن ورکړي نو دغه ته موږ څه شوی ایکسټنشن ټیچینګ ورته ټیک شو دا کس چې کوم ټیچینګ کوي نو دې ته موږ څه شوی ایکسټنشن ټیچینګ مطلب یا یو ډاکټر راشي په بیماری په باره کې څه دغه وکړي یا بل څه دغه ته موږ څه شوی ایکسټنشن ټیچینګ ورته ویل شي ټیک شو 134 نمبر MCQ چې dish is an organizing tool to help the student visualize how many events can be tied to or contribute to a result ټیک شو زموږ سره پېشبون چې دی دا زموږ سره داسې ویژوالایز ټول دی پېشبون چې دی دا زموږ سره داسې ویژوالایز ټول دی چې په دې کې موږ څه کوو دا موږ ښیو چې څومره ایونټ چې دی نو هغه به موږ ریزلټ ته یو ریزلټ چې دی هغې ته به موږ څومره ایونټ چې دی هغه به څه کوو ټایټ کوو تړو به ورته لکه فار ایگزامپل دلته زموږ سره یو آیډیا ده د هغې یو برانچ دلته یو د هغې په باره کې موږ څه دغه کوو نو داسې پېشبون به موږ جوړ کړو پېشبون چې دی دا موږ څه ته د مهي هډوکي ته ټیک شو 135 نمبر MCQ چې when students are asked to prepare an analysis or critic all feeder of the object or concept the strategy is term is دغه strategy ته موږ څه شوی دی ته موږ characterization ورته وایو ټیک شو دا زموږ سره د 35 MCQs د څه شي د پیډاګاجي ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به موږ نور MCQs چې دغه به سټډي کوو نو الله په امان